زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو وروڼو، زمونږ او ستاسو چې کوم خالق او مالک او رازق او معبود او مسجود دی هغه الله رب العالمین دی، او په دقه خبره مونږ تاسو ایمان راوړی دی. بیا زمونږ او ستاسو دغه وحده لا شریک له چې زمونږ عقیده ده ذات الله رب العالمین په دې خپلو مخلوقاتو انتهایی مهربانه دی، او بیا خصوصا په انسان او بیا په انسانانو کې خصوصا په مسلمان د الله رب العالمین د رحم او د کرم انتها نشته، چې الله څومره رحیم دی او څومره کریم دی. زمو استاد ذهن دی، نو زمو استاد ذهن کې بعض خبرې راشي، تصورم راشي، خورونو دا یاد ساته چې دا الله رب العالمین رحم او کرم دومره دی کنه چې زمو استاد تصور نم بهر دی. بس پدې به خبره ختمه کړه. ډېر رحیم او کریم په خپلو بندګانو باندې، او رحم او کرم یې ډېر زیات دی. او دا رحم او کرم دا فیصله الله د کائنات د دې مخلوق د پیدایش د مخکې کړې ده. ګوره وروڼو، الله چې دا مخلوق لا پیدا کړی نو انسانان هم نو پیدا، پیریان هم نو پیدا، د ځمکه او اسمان هم نو پیدا. الله چې د مخلوق ابتدا کوله دا یاد ساته، نو الله په مخلوق څه ته وایي؟ دې ته وایي ما سوی الله چې دا سوي دا ټول مخلوق دی، الله خالق دی. نو الله چې کله دا مخلوق پیدا کو، نو په مخلوقاتو کې د ټولو نه لومبي چې کوم شیز پیدا کړی دی هغه قلم پیدا کړی. جان الله قلم همون چې په لیکل کو، دا قلم الله اول پیدا کړ، او بیا په دې قلم باندې الله لیکل کړی دی. نو فرشتي وایي موږ نو پیدا، فرشتي هم نه پیدا. الله رب العالمین ما یلیق بشانی څنګه چې د الله شان سره مناسب دی، په خپل عرش جلوه افروزو فرشتو چې کله پیدا کړی فرشتي، نو فرشتي وی مونږ چې لومبي د الله رب العالمین په دې مخلوقاتو کې کوم څیز ولیده، نو د عرش د پاسم یو کلمه ولیده چې دا مونږ لومبي ولیده، او هغه خبره سوه، هغه کلمه سوه، هغه دا وه چې ان رحمتي سبقت غضبي، زما رحمت دا با پا غضب او پا قهر باندې غالب وي. دا لومبي لیکل شوي دي. قلم چې کله الله پیدا کنو الله ورته اکتب ولیکه، وی څه ولیکه؟ وی ما کان و ما یکونو، څه چې شوي دي او څه به آینده کېږي دا ټول ولیکه. اوس د قلم لومبي ابتدا چې شوې ده او لیکل شوي دي، نو هغه څه شوي دي؟ هغه د الله د عرش د پاسه دا ګورې په احادیثو کې دی، ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوي دي چې ما لومبي فرشتي وي عرش ته موږ لومبي وکتل، نو لومبي چې په مخ د کائنات کې لیکل شو، نو هغه دا شو چې ان رحمتي سبقت غضبي، زما رحمت په غضب او په قهر باندې غالب وي. څنګه غالب وي؟ دا الله رحم د کرم د دې به انتها نه وي. ګوره، او دا حقیقت هم دی چې د الله رحم دا په قهر او په غضب باندې غالب دی. دا الله ګوره مونږ ته او تاسو په دې دنیا کې اوسو، یو کس ته وایي لکه دا کار مه کوه، خپل اولاد به وایي، په دویم ځل ورته وایي مه کوه، په دریم ځل ورته وایي مه کوه، چې په څلورم ځل ورته وایي نو غصه سړي له راشي او ډب ته وباسي. الله رب العالمین زمون خالق او مالک دی. څومره خلک یې نافرمانیانې کوي، قهر او غضب دغه کوي، خو د الله غ رحم بیا په قهر او په غضب دغه دی.
الله وی کو چر ما ستاسو دی گناهونو کولو تا قتل او دی قهر می قتل کنا نو ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه وی کو ستاسو دی گناهونو تا ما قتل کنا او په دی گناهونو ما فیصله کول نو ما په مقدس بک یو قسم نو پرې دومره گناهونه خو چونکه د الله غ رحم په قهر باندې غالب دی نو بس هغه ارث ختم کی الله گینه الله وی دا شرک دی الله دې موږ تاسو ساتي په شرک بیا خطرناک خبره ده چې خلق الله رب العالمین د اولاد ثابت کی چې دا الله بچی دی نعوذ بالله الله وی دا دومره خطرناک خبره ده تکادو یتفطرن من فوق الجبال وی دا دومره خطرناک خبره ده خو دا خبره په غر باندې ورواچي وی غر به زری زری خدا الله رحم ډیر دی نو د دې د وجه الله رب العالمین په موږ د رحم او د کرم ذره له عذاب نه راکړي نورونو د الله رب العالمین رحم په دې خپل بندګانو ډیر او بیا څومره دي نو دې حدیث ته بتاست ته اندازو لګي دا چې چلو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جهاد لته صحابه وسری دي نو په یو جهاد کې چر روان دي یو زنانه ولیدا چې خپل بچي و سرپاغي کړي او اور ته ناسته ده صحابم دا منظر ویني او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا منظر ویني چې دا اور دا غرغنده زیات شي نو دا د کم مور پغی کې چې دا بچی دی دا بچی زرد دی اور نه را دی خوا کی دا هغه تو نظر را دی خوا کی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا منظر تاسو وینئ ویاو یا الله وینو او یا د الله رسول وینو وی مونږ وینو وی ګوره دا وی څنګه تاسو وینئ دا سی وینو چې دا مور په دې خپل بچی څومره مهربانه ده څومره مینه وسره ده لګیا دی هغه اور چې لږه غرغنده زیاته شي بچی زر راجوخي او دا تاسو په خپل زندګو په دې مشاهداتو کې وینئ نو رسول الله مبارک وی عمرې دا منظر وی او خو اوس خبره اوره دا کم مور چې دا خپل بچی سره دا کم مینه ده او د مینې او د محبت د وجه اور د تونم ساتي کنه نو د دې مور چې د کمی بچی سره مینه ده کنه نو دا الله رب العالمین الله ارحم بعباده من الام بولدها وی د دې مور چې د بچی سره کم مینه ده کنه نو د دې مور نه او یا چند زیات مینه ده الله خپل بندگانو سره او یو بل روایت کې او یا زره چند راغلی دا خبره چې رسول الله مبارک وکړه نو هغه خزم وریده نو هغه رسول الله مبارک ته وی خیا رسول الله دا الله رب العالمین مینه او محبت دا د خپل اولاد د مور او د مور سره د خپل اولاد مینه دومره ده او د الله رب العالمین د خپل بندگانو سره د اولاد نه او یا زره چند زیاته مینه ده وی او نو یا الله اے دا الله رسوله زما خدا بچی دی او زما سره یو درجه مینه ده زی اور ته ملکیږي نه اور خو پرې ده چې هغه تو ته ملکیږي نو دا الله رب العالمین دا خپل بندگان ولې بیا جهنم ته ورځي تاسو دا الله په ذات یقینو کې رسول الله مبارک دا خبر چې وره د پجلا شو وی بشکا الله رب العالمین خپل بندگان اور ته چرتم نه ورځي ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان الله وی زما استاسو په عذاب او جهنم ته په غرزول سری خدا خلق چې دا کم الله جهنم ته وګرځي دا غي غټه وجدا ده چې دا ظالمان چې الله پیدا کړی دي الله ول ارس ورکړل الله ته دوی محتاج دي الله په سمره رحم کړی دي سره د دوی الله سره شرک کوي نو د شرک په مقابله کې الله بیا د چام خاطر نه کوي نور دا الله د خپل بندگان سره مینه ډیره زیات نو دا الله رب العالمین رحم او د کرم رونو انتها نشته او بیا په مسلمان باندې او بیا خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې الله ډیر مهربان دی
او الله رب العالمین د رسول الله مبارک دا امت او دا خپل بندگان په سبانه باندې بخي چې یاره زه د نبی علیہ السلام دا امت په سبانه باندې وبخم خو چې دوی لږم عبادت وکړي لږم ما سره تعلق پیدا کی نو الله وی زه بخم دا بانی ولکتلی دی الله او داغي د رحم او د کرم او د بخنی هغه موقع الله مهیا کړی دي زموږ دی امت ته او داسې اوقات پیدا کړی دي چې یاره په دې اوقاتو کې دوی الله ته ورنږدې شي نو زه بخم په هغه اوقاتو په هغه وختونو کې یو وخت دا چې کوم موجوده میاشت شروع ده چې موږ ورته شعبان المعظم وی په عربی کې او تاسو پښتانه ورته د شوقدر میاشت وایي دی شوقدر میاشت کې یو داسې وخت دی یو داسې شپه ده چې الله رب العالمین د خپلو بندگانو بانه غواړي چې زه په څه طریقه وبخم او په هغې کې ما ته رانږدې شي هغې کې ما ته عبادت وکړي هغه شپه کومه یوه درونو هغه لیلة من نصف شعبان د دې میاشتې 15مه شپه ده چې دغه 15مې شپې د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی ډېره لویه مرتبه ده ګوره هر وخت دا د عبادت دی الله پہ راضی کیږي خو بعضې اوقاتو ته الله رب العالمین د رحم او د کرم په نظر کتلی نو هغې کې چې عبادت تو کې الله ته ډېر زیات محبوب وي دا نه چې یاره بس دا یوه نه هر وخت دی خو بعضې وخت الله رب العالمین د خپل رحم او د کرم هغه انتها وکړي ګورئ د دې مثال داسې دی تاسو ګورئ دا کاروباریان خلق وي نو بعضې وخت د کاروبار کې سیلز ولګي پیکیج ولګي هغې پیکیج کې خلق ځان کوشش کوي چې د پیکیج د پیدا والم دغه شان الله رب العالمین بعض اوقاتو له پیکیج دغه کړی چې د دې اوقاتو نه تاسو پیدا واله او لږ شان ما ته رانږدې شئ نو تاسو بخنې هغه بانې لټوم په هغې اوقاتو کې یو وخت دقه د 15مې د شعبان دا شپه ده چې د الله رب العالمین په جناب کې د ډېر لوی مقام او ډېره لویه مرتبه ده او انسان الله ته رانږدې شي ډېر لوی مقام او مرتبې ته به رسوي او زه راته د هغې بیان اوس کومه چې څنګه لوی مقام او څومره لویه مرتبې والا شپه ده او ما ته بیا بار بار ویم چې دا د الله رحم او کرم دی په دې خپلو بندګانو د رسول الله په امت باندې بعضې شپو له فضیلت ورکړی او د الله خوښه ده الله نه څوک تپوس والا خورونو نشته پیغمبران ټول اولو العزم دي خو د رسول الله مبارک پکې خپل شان دی اوس څوک دا الله ته خو نشي ویلی چې دا دې ولې ورکړی دی دا ټولې ورځې محبوبې دي د جمعې د ورځې خپل شان دي ته به وایې دا ولې الله ولې فضیلت ورکړی دی میاشتې ټولې بهترین دي خو د رمضان میاشت خپل یو مقام دی مقامات ټول بهترین دي خو د بیت الله او د مدینې منورې خپل شان دی نو د الله نه څوک تپوس والا نشته چې دا ولې الله وی دا زما خوښه ده نو 15مه د شعبان چې حدیثو کې ورته ما ته ګورئ لیلة من نصف شعبان وی څوک خلق ورته شب قدر وی او څوک خلق ورته شب براءت وی هر یو نوم چې ښودی شوي دی دې کې یو ډېر لوی راز دی یو ډېر لوی مقام دی یو ډېره لویه مرتبه ده شب قدر ورته موږ ولې وایو نو که قدر معنا موږ په معنا د قدر او د عزت وایو که نه نو معنا به یې دا شي ما ته ګورئ چې دغه شپه چا عبادت الله ته وکړه دعا یې وکړه او په صدقېدلې توبه وویسته که نه نو قدر وی عزت ته د دې یو شپې د برکت د عبادت او د دعاګانو او د اصل توبې د وجې به الله رب العالمین دله یو ډېر لوی مقام او مرتبه او عزت ورکړي یو شپه باندې نو قدر کو معنا په مونږه عزت والو او کو د قدر معنا مونږه تقدیر والو تقدیر سبا کیږي آئنده بس کیږي زما جون کې بس کیږي نو کو د تقدیر معنا مونږه والو کنه نو معنا به بیا داشي چې په دې شپه باندې الله رب العالمین د هر انسان تقدیرات لیکي چې دا سړی به دومره روټۍ خوري دا سړی به دومره بیماریږي دا سړی به صحت وي دا به مري دا به دا چل کوي دا به دا چل کوي د ټول کال
چې ستا د آینده کال څومره کارونه دي او بجټ دی الله رب العالمین فرشتو ته حواله کوي. لکه څنګه زموږ په دې ملک کې د آینده کال بجټ جوړ شي نو د هغې مطابق دا کېږي چې دا کو به دا به کېږي دا به کېږي دا به کېږي. دقه شان زموږ ستا د زندګۍ د دې کال بجټ به الله رب العالمین فرشتو ته حواله کوي. نو رسول الله مبارک وایي چې زما اعمال کله بجټ حواله کېږي نو چې زه الله ته په عبادت یم نو که زما دپاره بد لیکلي شوي نو الله به په خیر بدل کړي، کو زما دپاره شر لیکلي شوي نو الله به په خیر بدل کړي، کو زما دپاره بیماری لیکلي شوي ته به دعاګانې کې الله به هغه بیماری په صحت باندې بدل کړي، کو زما دپاره حادث او حادثې لیکلي شوي هغه به الله رب العالمین بدل کړي او په عافیت. ځکه ته به الله ته سوال کوې چې خدای پاکه زما ښه تقدیر ولیکې او په دعا باندې تقدیر بدلیږي. نو تقدیر معنا د قراضیه دی د وجه ته شب قدر وي. او زمنګ پارسی خوانان او زمنګ دا خلق ورته شب براءت شپه وي او دا باقاعده په روایتو کې راغلي دي. براءت څه ته وي؟ براءت وي بری کولو ته، خلاصي ته. هلکه پلان کې بری که، پلان کې اخلاص که، پلان کې بری شو، نو دې ته د براءت شپه ولې ویلې ده؟ دا یو ناشنا خبره وره او زړه به په دې باندې خوشحاله شي، زړه ته به تسکین میلو شي او یو خبره به دې ذهن کې راشي او په دې باندې به تاسو موږ د الله شکر وباسو چې الله رب العالمین موږ او تاسو د جناب محمد رسول الله په امت کې پیدا کړی. شکر به دې زړه ته راشي چې الحمدلله دا الله احسانات په موږ او تاسو به انتها دي، خو د دې احسان مقابله سم نشي کولی. شب براءت و تددید وجی وی چې دا د ګنا نه د خلاصي شپه ده. څنګه د ګنا نه خلاصي شپه ده؟ نو دا حدیث دا په احادیثو په کتابونو کې راغلی دی. عائشہ بی بی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه زما نمبرو، نبی علیہ السلام 9 بیبیانې وی او هر بیبی له خپل وخت مقرر کړو، خپل نمبر مقرر کړو او د امت ته تعلیم ورکو چې د یو سړي د یو نه زیاتې ښځې 2 3 وي 4 وي نو دی به پوره په هغې کې انصاف کوي او که انصاف یې ونه که نو ګوره دا یاده خبره ساتئ، دا ګوره ډېره لویه ګناه ده، دا ګناه کبیره ده او د ګناه کبیره نه هم عظیمه ګناه ده چې د یو سړي یو ښځه دا خو ټیک ده خو یا 2 دي یا 3 دي او دی په ښځو کې او په خپلو بیبیانو کې انصاف نه کوي. نو وخت زما موضوع دا نه ده، یعنې ما به راته په دې باندې پوره تفصیل سره بیان کوه، خو بس دومره به راته ووایم چې چا ودونه 2 کړي دي او یا 3 کړي دي او د ښځو په منځ کې انصاف ونه که، عدل یې ونه که، د دې انسان به د قیامت په ورځ دا نیم وجود سقا شوي وي، گنده به وي، بین به تیزي او الله به له سخته سزا ورکوي. نو رسول الله مبارک دی امت ته په هر طریقه باندې تعلیم ورکړی دی چې که د چا بیبیانې زیاتې وي نو پورا د هغوی به انصاف کوي. نو نبي علیه السلام خو ډېر انصافدار و. نو عایشه بیبي وی زما سره چې په کومه شپه باندې و نو نبي علیه السلام به د شپې تهجد له پاسېده، خو د نبي علیه السلام زندگی داسې وه حق حیران به پاتې شي انسان چې څومره لوی مقام والو څومره د سادتوب او د غربت زندگی تیری. عایشه بیبي وی چې کله به نبی علیه السلام د شپې تهجد له پاسېده نو چې کله به سجده لګوله نو ما به د خپې خورې کړې وي، نو د سجدې د چې به نبی علیه السلام ته نو زما د خپو له به داسې لاس راوړو چې د خپې غونډې کا نو ما به خپې غونډې کړې، نو نبی علیه السلام به سجده ولګوله. نو په دې شپه ګورم چې نبی علیه السلام دا چلو نه کړ، وی لاس مې داسې و نبی علیه السلام نو زما په خوا کې، وی فوراً پاسېدم، وی په کور کې مې وکته خو نبی علیه السلام ملو نه شو. وی بیا لاړم زه بیبي فاطمه الزهرا کره، ځکه نبی علیه السلام د بیبي فاطمې سره ډېر زیات مینه او محبت و. نو ما وی هلته به تلي، نو وی چې هلته لاړم هلته هم رسول الله مبارک نو فاطمې بیبي سره غم شو. بهر کې زه راته په مختصر دا ویمه چې علی رضی الله تعالی عنهم شو، فاطمه بیبي هم شو، عایشه بیبي هم شو او رسول الله مبارک ګوري چې کوم ځای کې به ملو شي. نو نبی علیه السلام پسې بار ته راووتل. نو لونو دا د رسول الله مبارک په معجزاتو کې دي
چې د نبی علیه السلام د خولې مبارکې نه به داسې خوشبو روانه وه، د خولې مبارکې نه او د وجود نه به داسې خوشبو روانه وه چې صحابو بیبیانو او د نبی علیه السلام چې کم لنډ ملګري هغوی به اندازه لګوله چې نبی علیه السلام په دې لاره تللی دی. نو د خوشبو نه چې اندازه ولګوله، نو د رسول الله مبارک د دې جومات په خوا کې یو قبرستان دی او الله دې راته وښیي، بقي مبارک ورته وایي، جنت البقي چې ورته تاسو وایه، هغې ته هغه خوشبو تلې ده. نو دا ټول فاطمه بیبي، عایشه بیبي، علي رضی الله تعالی عنه لاړلو جنت البقي ته. او چې جنت البقي ته لاړل، نبی علیه السلام یې وکته، نو قبله په مخ باندې په سجده باندې رسول الله مبارک پروت دی او په سجده کې الله رب العالمین ته جاري. او د قرآن شریف یو آیت دی، دا په خولې باندې وایي ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. ان تعذبهم، خدای پاک کو ته د خپلو بندگانو لا عذاب ورکې، فانهم عبادک، ستا بندگان دي، څوک تپوس والا رنه نشته. حقیقت دا دی الله نه به څوک تپوس کوي. عادیان یې تباه کړل، چا تپوس کړی دی او څوک تپوس کولی هم نشي. سمودیان یې د جبریل علیه السلام په چغه تباه کړل، څوک تپوس والا نشته او نه ویلی شي او نه به وي چې خدایه دا ولې. فرعون یې په دریاب لو کو، څوک تپوس والا نشته چې یا الله دا ولې. د نوح علیه السلام قوم په سیلاب غرق، څوک تپوس والا نشته چې دا ولې. نو یا الله ته څوک تپوس والا نشته، خو ته د خپلو بندګانو لا عذاب ورکې. وان تغفر لهم، او خدای کو زما د دې اوښکو لاج ساتي او زما دا امت او دا خپل بندگان معاف کې، معافي وتو کې، فانک انت العزیز الحکیم، بیا هم تپوس والا ستا نه څوک نشته. عائشہ بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها زر د نبی علیہ السلام خواله لاړه، وتی ولی بابا چا تکلیف رسول دی، دا دومره جلاګانې، دا دومره الله رب العالمین ته زاریګانې، دا څنګه راغلی، ولې څه چل دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتی نه چا تکلیف را رسول دی، نه چا را پاسولې ما، بلکې دا الله یو رحم او کرم په ما باندې او زما په امت شو. او هغه څه شی دی؟ ادا دی چې نن د څه شپه ده؟ سویمه شپه ده، 15، ځکه سپومې ډېره رڼاداره وه او تاسو دی الله رب العالمین مدینې منورې ته بوتلېږي چې د 15مې دا سپوږمۍ وي که نه، نو د مدینې منورې دا فضا ډېره صفا ده، او چې فضا صفا وي او د 15مې میاشت سپوږمۍ وي، نو دا ټول جهان یې رڼا کړي وي، نو ټول جهان رڼا ښکارېده. نو رسول الله مبارک وی نن د 15مه د شعبان ده. نو یا رسول الله د 15مې په شعبان څه چل دی؟ وی الله رب العالمین جبریل راولېږه. اوس دا خبره واورئ او د زړه په غوږ یې واورئ. وی الله رب العالمین حضرت جبریل علیه السلام مال راولېږه او ما ته وی چې پاسه نن دا شعبان 15مه شپه ده. نو چې 15مه شپه ده ولې؟ دا الله رب العالمین رحم او کرم نن په انتها دی. دا الله رب العالمین دا رحم نن انتها نشتا. پاسه د خپل امت د بخنې سوال وکا او نن چې ته د خپل امت د بخنې سوال وکې، نو الله به په نن شپه باندې ستا څومره امت بخي، دا وره دا ډیره ناشنا ده. دا باقاعده په احادیثو کې دي. ترمذی شریف زمونږ د احادیثو مستند کتاب دی، دا د ترمذی شریف دغه حدیث دی. وی نن به الله رب العالمین ستا امت څومره خلک بخي. نو په مدینه منوره کې یو قبیله وه او د هغې قبیلې نومو بنو کلب. بنو کلب، اوس د بنو کلب د قبیلې دوه خاصیتونه وره. یو دا و چې دا قبیله ډېره لویه وه، او دویم نمبر خاصیت یې دا و چې د قبیلې سره ډېر زیات مال مویشي وه، خصوصا دا ګډې او دا چیلې. د یو کس سره په سوونو ګډې او چیلې وي. نو رسول الله مبارک ورته څه وایي؟ وی د بنو کلب چې څومره خلک دي او هغې خلکو سره څومره چیلې دي او ګډې دي، په زرګونو نه په لکونو ګډې دي. نو د هغې ګډو باندې چې څومره ویښته دي،
یو ګډه نه یادوي الله، دوه نه یادوي، لس نه یادوي، سل نه یادوي، زر نه یادوي چې څومره ګډې دي د بنو کلب او د بنو کلب د دې ګډو د پاسه چې څومره ویښته دي اصله په یو ګډه باندې به څومره ویښته وي او بیا شماري د ټولې ګډې خو پرېږده چې په ګډه د لاس کېښودو په دې موټي کې د کم ویښته راوړي ول دقه به مو نه شماري د ټولې ګډې خو پرېږده بیا یوه ګډه نه لس نه سل نه زر نه چې څومره ګډې دي او د ګډو د پاسه څومره ویښته دي د هر ویښته په مقابله کې به الله رب العالمین نن ستا د امت دومره خلک بخي. الله اکبر. او دا یوازې د رسول الله مبارک د وخته پورې نه، دا د قیامت د ورځې پورې، دا د قیامت د ورځې پورې چې څومره خلک دي او په دې شپه الله ته په جلا شو، الله ته په زاری شو، الله ته اوښکې وتویل، الله به دومره بخي. رونو دا د الله رب العالمین رحم دی او که نه دی؟ بس تاسو راله جواب راکړئ. د رحم انتها ده، د کرم انتها ده. خو چې موږ د دې رحم او د کرم نه پیدا والو کنه، نو الله رب العالمین به نن دومره شپه خلک بخي، د دې ګډو د ویښتو عمره خلک به بخي. دا کله شپه ده، دا دقه د دې میاشتې دا 15مه شپه ده چې الله رب العالمین ته چې څومره ګناهګار د ګناهګار ترین انسان می او الله ته دې په صدق دل توبه وستا، الله به ټول ګناهونه د دې شپې د برکته معاف کړي. څلور کسان به په دې شپه نه بخي، څلور کسان. ګوره د رحم او د کرم څومره انتها ده، خو څلور کسان به په دې شپه الله رب العالمین نه بخي. دا باقاعده په احادیثو کې راغلي دي. یو هغه کس چې څوک شرک کوي الله سره په ذات کې، په صفاتو کې، په علم کې، په تصرف کې، په قدرت کې، په طاقت کې. الله سره ذات کې شرک څه ته وایي؟ ما ته وګورئ. الله سره ذات کې شرک دې ته وایي چې څنګه کافران وایي اجعل الالهة الها واحده. خو موږ اوس صرف د یو الله عبادت کوو، نو یو الله به څنګه؟ یو الله به باران به څوک کوي، روټۍ به موږ له څوک راکوي، د انور به څوک راخیږي، د اوبه به څوک راکوي، هغوی وي د دې هر یو بیل بیل خدای دی. نعوذ بالله. نو په ذات کې دا ده چې د الله سره شریک پیدا کړو. لکه د هندوانو دې وخت کې څومره خدایان دي؟ 33 کروړه خدایان دي. دا هغوی د خدای شکر وباسئ چې موږ یو الله منو. دا د الله کرم دی، کرم ګورئ. نو په ذات کې خو زمونږ دا خلک شرک نه کوي، یو الله مني. خو بعضې خلک دي په صفاتو کې، په علم کې، په تصرف کې، په قدرت کې. په علم کې څنګه زما علم دی داسې د پیغمبر علم دی، څنګه زما د الله علم دی دقه شان علم زما د استازم دی، زما د پیرم دی، زما د پلانکیم دی. نه 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 رونو دا شی به نه کوئ. د الله سره ذات کې، صفاتو کې، علم کې، تصرف کې، الوهیت کې به څوک هم نه شاملوي. دویم نمبر چې زموږ خلق مبتلا دي هغه په الوهیت کې. الوهیت څه ته وایي؟ په دې کې سجده به الله ته هم لګوي او لګیا به قبر ته هم لګوي، پیر ته به هم لګوي. دارونو دا الله سره په الوهیت کې شرک دی، او چې دا چا وکړه الله رب العالمین د خاتمه به ډېره سخته وي. دی الله رب العالمین نه بخي. نو په ذات، صفات، علم، تصرف، قدرت کې به څوک هم نه شریک کوي. الله دې منګه د شرک نه وساتي. دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم مشاحن. مشاحن څه ته وایي؟ کینه. یو کینه ده او یو بغض دی او یو حسد دی. کینه او بغض دا یو شی دی او حسد دا بل شی دی او درې واړه حرام دي. حسد څه ته وایي؟ حسد دې ته وایي ما ته رونو ګورئ چې الله چاله نعمت ورکړي وي، چاله نعمت او دی په دې نعمت وي چې دا دی ولې خفه پي، دا دی ولې دله ورکړی دی. او حسد خطرناکه ګناه ده. خو د حسد نه بیا خطرناکه ګناه کینه او بغض دی. کینه څه ته وایي؟ کینه دې ته وایي چې الله چاله نعمت ورکوي، دی پې خفم وي او دی کوشش کوي چې زه دته نقصان ور ورسم. او دا شی دا کینه ده، دا زموږ په دې پښتنو کې ډېره زیاته ده. د پښتنو زړونه کو دې کوله وکړل که نه، نو د غرونو نه زیاته کینه د دوی په زړونو کې پرته ده. نور دا نیکان دي، صلحا دي، منځونه به 15 واله وخته کوي، مخکې سب کې به تیزې ونې ویني کړی، لومبې به ځان مخکې سب ته رسوي.
روجی می دا چل کړی دی، دومره می ذکر کړی دی، دومره می دا چل کړی دی، او حجونه کوم او عمرې کوم، خو چې دی خو ګورې زړی د کینې نه ډک وي. هېڅ مه کوه، دا فرض مونځ کوه، خو دا زړه صفا ساته د خپل رور دپاره، ته په دې ټول مخلوق کې د ټولو نه بزرګترین انسان یې. کینه ګورې د انسان اعمال ټول تباه و برباد کوي. نو په دې شپه الله کینهګر نه بخي، الله دې موږ د کینې نه وساتي. او دریم نمبر الله رب العالمین چې په دې شپه سړی نه بخي، هغه دا چې قطع د صلې رحمې کوي، د خپلو خپلوانو سره یې روانوي. په دې شپه الله رب العالمین هغه هم نه بخي. قطع د صلې رحمې نه به ځان ساتي، خپلو خپلوانو، او بیا خصوصا چې ستا کومه د وینې خپلولي ده. په دې ګورې ما مستقل بیان تاسو ته کړی دی. رشتہ داری قائم و دائم ساتے رونو، عظیم گناہ ده، گناہ کبیره ده چې د یو سړي نه رور، خور، تره، ماما، پلار، مور دا خفه دي، دا قطع د صلې رحمې والا دی. یوازې په دې شپه د مغفرت الله نه کوي چې د اختر په شپه هم نه کوي، د لیلة القدر په شپه هم د مغفرت نه کېږي. نو دا لویه ګناه ده. ګورې د خپلو خپلوانو سره رشتہ داري قایمه ساتي. نن رور سره روان دی، نن تره واره سره روان دی، او هغې لوی عذاب ته مې وي غاړه ایښې ده. الله اکبر، دا څومره لویه خطرناکه خبره ده. دا حدیث ما مخکې ویلی دی، خو د دې لپاره وایم چې دا زموږ په دې معاشره کې لوی غضب دی. دا زموږ په دې معاشره کې ډېره لویه بیماري ده چې د خپلو خپلوانو سره هغه قطع د صلې رحمې ده. وی کله چې الله دا صلې رحمي پیدا کړه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وی دا عرش د لاندې دا راله او دا الله رب العالمین ما یلیق بشاني. ګورې دا خبرې د الله شان سره چې څنګه مناسب وي، او دا موږ هغه له ثابتولی هم نشو، خو چونکې الله ویلي دي صرف زموږ او ستاسو د ذهن د سمج دپاره، او رسول الله مبارک ویلي ځکه یې راته وایم. وی الله رب العالمین چې دا صلې رحمي پیدا کړه، نو دې صلې رحمې د الله رب العالمین ما یلیق بشانه دا لنګ ونیوه. الله ته ورله، الله ورته محمد څنګه؟ وی الله تا زه پیدا کړم، خو خلک به ما پامال کوي. ضرور برور سره نه لګي، ضرور به خور سره نه لګي، د پلار به زوی سره نه لګي، د زوی به پلار سره نه لګي. تا خو نن زه پیدا کړم، خلک به ما پامال کوي. تاسو د الله په ذات یقین کې د بخاری شریف حدیث دی. وی الله رب العالمین ورته وی چې ته چا پامال کړې، ته چا ضایع کړې، ته چا غرق کړې، دقه شان به دقه سړی غرق کومه، داسې به پامال کومه، داسې به د خپل رحمت نه لر کومه. نو دا ګوره خطرناکه ګناه ده. او ګوره یاد ساتئ، دا بعضې خلک مونږ ته وایي یاره مزدوري مې نه لګي، رزق مې تنګ دی، رزق کې مې برکت نشته، مزدوری کوم او پکې برکت نشته، دیالی کوم او پکې برکت نشته، پیسې ډېر راځي برکت نشته. آسانه نسخه راته ښیم، آسانه نسخه، خپلو خپلوانو سره خپل رشتہ داری پیدا کا. دا زه نه وایم، دا رسول الله مبارک وی، دا هغې ځای نه به الله رزق درکړي چې ستا په وهم او ګمان کې بنګي. ثوابونو دغه خو پرېږده، خو د دنیا د نقدو پسې ګرځي. چې کم کسان وی چې یاره زما رزق کې او زما مزدورو کې او زما نوکرو کې برکت نشته، خپل خپلولي شورو کا قسم دی الله به پکې د غیبو نه برکت واچي، جون کې به دی الله برکت اچي. نو دریم نمبر قطع د صلې رحمې والا الله نه بخي. او څلورم نمبر رونو هغه کس نه بخي چې کم کس د عاق الوالدین دی، خپل مور او پلار ته خفه دي، د مور او پلار نافرمان الله رب العالمین نه بخي. او بل حدیث کې دوه کسان ورسره نور دي، یو هغه کس چې کم متکبره دی، پیسې ورپسې راخلي کېږي، او کبر کوي او تکبر کوي. تکبر متکبر سړی الله نه بخي. او شپږم نمبر په حدیث کې دا چې ظالم سړی الله نه بخي. چا ظلم وکړه، ظالم سړی الله رب العالمین په دې شپه نه بخي. نو د ظلم نه ځان ساتئ، خپل ځان سره ظلم مه کوئ او بل چا سره ظلم مه کوئ. نن ظلم ډېر زیات شوی دی، د ظلم هغه انتها ده. او داسې واقعات به ووینئ، داسې واقعات چې د سړي د خپو نه ځمکه وتښتي،
تاسو به اوس اوریدلی اوس په دې سوشل میډیا باندې چې یو ظالم پلار لګي شوی دی او خپل لور د سورز د وو یا د اتور لورې وجلې ده چې دا لور ولې پیدا شوه دا شوی دي ستا په دې معاشره کې اوس هم دا شو مخکې شوی دي ما تا ته مخکې د لور سره د مینې او د محبت په باره کې چې لور کم مقام لري او کم مرتبه لري په دې ما مستقل بیان کړی دی مستقل بیان او په دې چینل باندې هغه بیان شته مو په دې باندې ما مستقل بیان کړی دی چې لور ستا دپاره څومره الله رب العالمین د رحمت او د برکت او د رزق او د کامیابی څومره لویه ذریعه جوړه کړې ده نن رونو دغه ما ته مخکې وم چې زموږ په دې مانځو کې هم دغه شان یو چل شو د یو سړي اوومه لور پیدا شو هغه په کوي کې غورځولې وه او اوس هم دغه هم شوې ده رونو خپل لور سره مینه محبت کوي لس زامن دي لس زامن الله رب العالمین او د الله رسول دا وعده نه ده کړې چې طالب الله جنت درکړي خو د لور متعلق رسول الله څه ویلي دا خو مستقل موضوع غواړي د لور مطابق رسول الله مبارک فرمایلی دي چې د چا لور شو یا شو دو شو او دریو شو یا څلور شو او د دې خپل لور خپل تربیت وکړه خیال یې وساته پزانه بوج او نه غواړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه د لور پلار چې دی لور سره مینه او محبت کوي دغه د لور پلار او زبا هکذا نبعث یوم القیامه او فی روایت زو دی با اوگا جنت تزو دا د زوی په پیدایش الله نه دی کړی دا د لور په پیدایش باندې رونو یو جنت ته تک دی زدا اکثر دا خبره کوم یو جنت ته تک دی الله دې موږ او تاسو ټول بوتلېږي یو جنت ته د چا په معیت کې تک دی د دې برته زدا سه مثال ویم نو ستا په دې زړه کې او په دې ذهن کې کینی سړی دی حج بیت الله لذي یا عمرې لذي الحمدلله سلک ډیره د حج او د عمرې هغه کلاواله د بیت الله شو الله دې زمونږ او استادو د غیب او د دقیقه اسباب برابر کړي پاک البانه خو ګرانه ده خدای الله لوی کرم او لوی فضل بوي چې خدای پاک یو ورځ داسې رارواني چې موږ او تاسو الله بیت الله ته بوتلی کی عمرې لم بوتلی کی حج لم بوتلی کی الله دې د غیب او اسباب پیدا کړي نو ګوره دې حج او عمرې له خلک زی نو بعض وخت ځال لذي او بعض وخت د یو عالم په معیت کې زی او د عالم په معیت کې حج له یا عمرې لذي نو ځان له حج او د عمرې خپل مزه ده خو چې د عالم سره رواني او د عالم په معیت کې رواني د یو خپل مزه خوندي او د یو لوی سړي سره ته یو ځای شي د لوی خپل خوندي نو جنت ته تک په خپل خوندي خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوت دی نیولې او جنت ته داخل شي د دې لوی خدای دغه زمونږ نصیب کړي نو دا به د هغه چا نصیب کیږي چې کم خپل لورو سره مینه محبت ساتي دا خو رسول الله مبارک کاره ویلي چې زو دا سړی به اوګه جنت ته نو د لونو سره مینه محبت کوي د لون په ځان باندې بوج مګردوي قسم دې دا لور ستاده لپاره د رزق ذریعہ ده دا ستاده لپاره د دوزخ نه د لرکولو ذریعہ ده عائشہ بی بی ناسته ده دې کې یو زنانه رااله خیر یو وخته عائشہ بی بی سره دقه وخت کې یو قجوره وه نو تاسو چې ډیر د غربت جنو او دا خیر ماره چې کوم راغلی و دا خیر غوښته دي سره دوه لونه وي نو عائشہ بی بی هغه قجوره هغه خزل ورکړه هغه خزل راوغشته کولې کړو د رسول الله مبارک د کور نه ماته قجوره ملو خو عائشہ بی بی وی یو ناشنا منظر می دولی ده چې کله می ولاغه قجوره ورکړه نو ما چې دا به خپل خلی تا چی نو قجوره راواغشته په منځي نیمه کړه نیمه یو لور له په خله کې خودو نیمه بل لور له خله کې خود عائشہ بی بی دا منظر می وی دي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی وی موته چې دا الله رسول نن هم یو ناشنا منظر ولیدا وی سم منظر دی ولیدا و یو خزراله او هغه خزمانه سوال وکړ نو کور کې سنو ما ول قجوره ورکړه نو یا قجوره هغه مور راواغشته په منځ نیمه کړه دوه لونه وسري یو لور له پخلی کې خو بلی بل لور له پخلی کې خو د رسول الله مبارک د سترګو مبارکونو مخ کې روان شوي خو په دې موقع یو ناشنا او تاریخي جمله وي تاریخي جمله وره
وی کم سړی چې د خپل لور سره مینه محبت ساتي او د رحم معامله ورسره کوي، دا خبره لږه په غور واورئ، د رحم معامله ورسره کوي، دا لور به ولا الله رب العالمین د جهنم نه د ډال ذریعه جوړه کړي. لکه څنګه پخوا په زمانه کې به د دې تورو گزارونه بو، نو د دې تورو یا د غشي گزار به په ډال باندې منی کو، نو دقه شان به الله رب العالمین چې څنګه په دې ډال باندې سړی دا توره منی کی، دقه شان به د دې لور په برکت باندې سړی الله د جهنم نو ساتي. دا به تر مخکې نو لور خو ډېر لوی مخه، نو ظلم مه کوئ ورونو، الله دې موږ او تاسو ظلم نو ساتي. نو دا شپه ډېره د عبادت شپه ده، د دې ګناهونو نه پکې ځان وساتئ. څه به پکې کوئ؟ نو دا نه چې پکې خاص عبادت دغه دی چې څنګه به پخوا خلک لګیا وو او هغه به هغه خیر الحمدلله اوس نشته. زه راته دوه اعمال ښیم چې دا ډېر بهترین دي او ډېر ښایسته اعمال دي. یو عمل په دې کې دا دی چې دعا کوئ الله ته جلاګانې وکړئ. په دعا سره الله رب العالمین تقدیر بدلوي. په دعا سره الله رب العالمین د انسان ناممکنه ممکن کوي، خو چې د دې زړه نه دعا وي. نو یو پکې الله ته دعاګانې وکړي چې زما د ټول کال بجټ به پیش کیږي. خدای کو زری شیخ سعید لیکلیم نیکبخت دی لیکلیم خدای ته په قائم دائم پاتې کی، او کو زری بدبخت لیکلیم خدای دا بدل کې د دې دعا په ذریعہ باندې او ما نیکبخت ولیکم. الله ته سوال نو کوي. او دویم نمبر پکې الله رب العالمین ته توبه وباسه، د خپل ګناهونو توبه وباسه، الله ته وجاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی وی ان الله تعالی ينزل چې کله دا اذا كانت ليله من نصف شعبان چې کله دا 15 شپه شي. او ګوره دا یو خبره یاد ساته، زمون بعض خلک وی د دې شپې هیڅ حیثیت نشته، دا زمون بعض مذهب والا خلک وی یاد ساته. زمون د پاکستان ډیر لوی عالم دی او دی وخت کې هغه د پاکستان مفتی اعظم دی، مفتی اعظم، او بیواز د پاکستان نه د عالم اسلام لوی عالم دی، شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ. هغه وی هغه د احادیث سپیشلیسټ دی. ګورئ د احادیثو کې داغه چې کم مهارت دی، وی دا شپه چې تاسو وای د دې اس حیثیت نشته، د ولس صحابو نه د دې شپې هغه مقام او مرتبه ثابته ده. د ولس صحابو نه، یو نه دو نه درې نه لس نه، ولس صحابو مختلفونه د دې شپې هغه عظمت او هغه مقام ثابت دی. ګورئ نو چې کله دا شپه شي نو الله رب العالمین ما یلیق بشانه، څنګه چې د الله شان سره مناسب ده، دی لومبي اسمان تراشي. خدای یاد ساته دا هر شپه الله رحمت متوجی کیږي. خدا دل ته تخصیص شوی دی، نو دا یو خاص رحمت دی، یو خاص رحمت دی چې دا رحمت په نور شپو کې نه وي رحمت خدا سے رحمت نه وي. نو الله رب العالمین دی لومبي اسمان تخفل رحمت متوجی کی. او قسم دا الله په ذات د حدیث الفاظ دي چې دا سه سوچتا چې هغه ګناه کړی دا مان د ګناه معافي غواړي او زی معاف کم. دا سه سوچتا چې هغه رزق باندې کاروبار باندې او دی ما تسوالو کې او زول رزق کولو کم. دا سه سوچتا چې په پلان کې مشکل کړي او دی ما تسوالو کې هغه مشکل ولا حل کم. الا کذا دا قشان زبی سو بیمار شته چې ما تسوالو کې او زول صحت ورکم. سوک اسیر شته چې په باندې او ما تسوالو کې او زی هغه سوال قبول کوم او هغه رهایی ولا ورکم. چې ستا څه یعنی د زندګۍ څه مشکلات دي الله ته مخکې کوه. خدایا بیمارم، خدایا پاکا مقدمه می دا، خدایا اولاد می نشتا. دا ټول په دې شپه الله ته دعاګانې کوه، الله به دې دعاګانې قبلې حتی تر دې پورې چې د سبا سهار روکیږي. نو د شپې عبادت دی او د ورځې روژه ده، خو روژه وي دومره اهمه نه ده. خو د دې نه علاوه به زه راته یو خبره بله وکړم چې دې د شعبان په میاشت کې عائشہ بیبی وی ما رسول الله مبارک د رمضان نه علاوه په نورو میاشتو کې دومره زیاتې روژو نیولو باندې نه دي څومره چې په دې شعبان کې به نیولې. نو یوازې دا د 15مې روژه نه دي کې چې څومره نه کېږي، یو ورځ روژه نیسه، یو ورځ مو نیسه، یو ورځ نیسه، یو ورځ، او چې ټولې دا 15 نیسي یا 20 نیسي هم نیولی شي. د دې روژو ډېر لوی ثواب دی.
نو په دې شپه باندې عبادت او دروازې کو د خدای پاک توفیق درک نو روزه ونیسه. دا شپه کله ده؟ نو زمونږ چې کوم دا رزلو میټینګ شوی دی نو هغې کې خدا د خالی شپه ده. مسجد قاسم علي خانم د خالی بل خالی شپه، دا بېګاله خالی نه بله. او کوم چې زمونږ دا خلیج ممالک دي او د خلیج دا ملکونه دي لکه سعودي عرب او امارات او دا مصر وغیره، نو هغې کې دا د آینده جمعې شپه ده. دا ځکه ما نن بیان هم په دې وجه وکړو چې آینده جمعې شپه هم ده. نو تاسو به د جمعې په شپه هم الله ته جړاګانې وکړئ او د خالي په شپه هم الله رب العالمین ته جړاګانې او خپلې دعاګانې وکړئ. عظیمه مبارکه شپه ده، کال له پته نه لګي، بل کال له پته نه لګي، بل د انسان د زندګۍ هېڅ پته نه لګي چې کو بیا دا شپه راځي او که نه راځي. نو یو موقع به الله رب العالمین مونږ او تاسو له راکړي چې الله پکې راضي کو، ځکه الله رب العالمین به په کروڑونو خلکو د هغوی د مغفرت هغه پروانه جاري کوي. خدای دې په دغه شپه زمونږ او ستاسو هم د مغفرت پروانه جاري کړي. د کاروبار دپاره خصوصي دعا وکړه، الله رب العالمین کاروبار د غیب نه. دعاګانو کې مونږ یاد ساتئ مفتی اشتیاق احمد خان صاحب او دا زما یو مرګري دعا کوي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي. او دا کومه شپه مبارکه چې را روانه ده الله رب العالمین دې موږ او تاسو باندې په عبادت باندې تېره کړي. او دا دعا کوي چې الله رب العالمین زموږ او تاسو د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. څومره مریضان دي الله ټولو له صحت ورکړي، څومره مردگان وفات دي الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي. د چا کاروبارونو کې د کوم مرګرو چې دعا د پاره را لېږلي چټونه الله کاروبارونو کې برکت واچي. دې ثوابې زموږ یو مرګري دی داغه کاروبار کې مشکلات تی دعا او ته پجمو کې الله دا کاروبار دا مشکلات ختم کی. الہ العالمین زموږ استاد د دوانو جهانو خیر نصیب کی او په اخلاص باندې دعا کې چې دا کوم اجتماع را روانه ده الله په خیر او عافیت سره وکي. او څومره ضرورتونه چې دی الله دې د پټو خزانو نه برابر کی. الله دې زموږ استاد د پاره او د علاقې د هدایت د پاره لوی ذریعہ د هدایت وګرځي. الہ العالمین زموږ د استاد څومره مشکلات دي الله دې پر راحت بدل کی. جامع مسجد حلیم آباد څومره مزګزار راغلي دي الله د